بچو پلار او استاد په یو مرتبه کې دي. ښه ټول کتابونه وګورئ چې کم حقونه د پلار دي دا حقونه د استاد. دا یو منزل. مال صرف یو سوال جواب راکړئ بس بیا کې څه کوئ. هغه په دنیا کې څوک دی چې تا د ځان نه کامیاب لیدل غواړي، چې تا د ځان نه کامیاب لیدل غواړي، دا کس راته وښیه بیا قدر مه کوه. خیر دا جواب به راکوئ که نه چې تا د ځان نه کامیاب لیدل غواړي چې دی دومره تیز لاړ شي چې ما پکې بایپاس دومره تیز لاړ شي. دا دنیا کې څوک دی؟ دا دنیا کې دوه کسان دي ښه بچو، یو پلار دی یو استاد. استاد وایي زه افسر یم خو چې دا شاګرد دی زما نه غټ افسر. پلار وایي زه عالم یم زه هم چې زما بچې زما نه غټ عالم. دا دنیا کې یو پلار دی یو استاد دی چې دی تا د ځان نم کامیاب لیدل غواړي. او تاسو خو نه پیژنئ استادان. خیر دی دا زه طلبه ورته وایم اله به مو پیژنئ، اله به استاد پیژنئ چې کله په خپله استادان شئ. ښه بچو بس په لنډو خبره ده چې د استاد په ځای کښېنئ نو استاد به وپېژنئ چې استاد څه ته وایي. استاد څه ته وایي بچو دا خبره به زما یاده ساتئ. د استاد په ځای به نه کښېنئ. ښه بچوړو کومه کرسۍ استاد کښېني په هغې به نه کښېنئ. استاد په ځای به نه کښېنئ. د استاد پیزار به نه په خپو کې. ښه د استاد په مسله به مون نه کې. ښه چې کوم واشروم استاد استعمالي هغه به نیسي. او دا زما د استاد پیزار او دا زما د استاد د ناستې ځای دی. نو موږ استاد پاس یې را بشري سي ورته کښېنئ تقریر درته پیریډ درته عالم کښېنئ راته او ته به کامیاب شي، ته به کامیاب شي. استاد ورته وایي زه چوټي شولم دې خوله کې ګوتې ورکړې سیټیانې شو. ته استاد پېژنې، ته استاد وپېژنده. راشه استاد امام احمد بن حنبل رحمت الله علیه پېژندلی و. ښه داسې ناستو ډډه یې وښلې وه چا خبرې شروع کړلې نو خبرو کې د استاد نوم راغی. هغه ته یې صبر صبر خبره سټاپ کا چې هغه خبره سټاپ کړه داسې نیغ کې اوس خبره کوه. هغه ورته یې ولې وی دا تا چې خبرې کولې زما د استاد نوم راغی او ما ډډه وښلې وه ما وی هسې نه چې زما د استاد نوم اخیسته شي او امام احمد بن حنبل ډډه وکړي زه ځکه نیغ کې استاد نوم په ډډه اورېدل زه دا بېدبي ګڼم. الله تېنه امام احمد بن حنبل. امام شافعي پسې وګورئ. امام شافعي رحمت الله علیه چې به د کتاب پاڼه داسې تیزه اړوله داسې به یې اړوله که نه پوخه غټ غټ کتابونه وو که نه نو چې داسې به یې پاڼه اړوله استاد به ناست پاڼه به یې داسې په قلاره اړوله وایي دا پاڼه تیزه نه اړومه دا پاڼه چې سړی تیزه واړي دا یو شړق وکړي هسې نه چې دا شړق مې د استاد په مزغو باندې بد استاد دې ته وایي. ښه بچو دا لوی لوی خلک چې اینئ دا د استاد دعا دې ځای ته. شیخ الهند رحمت الله علیه پېژنئ نوم اورېدلی بچو دا یادوئ لږ لږ. ښه شیخ الهند رحمت الله علیه تاریخ چرته وګورئ. ښه او حسین احمد مدني رحمت الله علیه نوم اورېدلی دی. خلق ورته شیخ العرب والعجم وایي. د عربو او د عجمو شیخ. دا دته ولې وایي دا دته ولې وایي او دته دا مدني ولې وایي؟ د استاد چې کله جیل کو شیخ الهند رحمت الله اوس خو د خدای په استاد سخته نه راولي. شاګرد نه تپوس کېده نه دا زما استاد نه دی نه نه ولې نه دی نه نه جي نه 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 دا زما استاد 15 کاله و دې سبق ویلی خدای دې په استاد سخته نه راولي. د شاګرد لارې بدلي. شاګرد دې ته وایي چې شیخ الهند رحمت الله علیه جیل کو نو حسین احمد مدني رحمت الله علیه په خپل روان شو جیل ته ورغی. د جیل داروغه تپوس حضرت ته څه کوې ستا نوم څه دی؟ ورته وایي زما نوم حسین احمد مدني. ته څه کوې؟ زه جیل ته رالم. ولې رالې؟ زما استاد دی دی جیل نو هغه خو مجرم دی نو ته ولې رالې؟ نه کومه ګناه چې زما د استاد د حق ګناه زما استاد انګریز ته دشمن وي او زم انګریز ته دشمن بس چې زما استاد جیل کې دی زم راغلی هغې چې بس ریکارډ وکړ وایي ته خو مونږ ته مطلوب وي ته خو په خپله راغلی بس زه راغلی یم زما استاد جیل کې دی زه به جیل کې استاد سره دی جیل کې شو سی چل به یې کوم اوبه یخې وې اسیرې مالټه وه تورې اوبه وې نو اوبو به یخ نیولی و شیخ الهند رحمت الله علیه به د شپې تهجد کول حسین احمد مدني رحمت الله علیه به پاسې اوبه به یې راواغستلې ا به یې داسې په ترخ کې کېښود لوټه به یې داسې راواغستله داسې دا وجود به یې پرې رابند د دې وجود خپل ګرمایش چې د تهجد ټیم به شو نو هغې اوبو به یخ مات کړی و
حضرت تبه کې خوري په دی او دس یو شپه حسین احمد مدني رحمت الله علیه د پات چې د پات شو حضرت په یخوبو دس کوي حسین احمد د وبو یخی دی جیل له اسیری مالټه دی توري وبدي توري جیل دواړه ناس حضرت د وبو ارش په یخی دا تا ته چې ګربي وبو میلاویږي دا د حسین احمد د وجود ګرمایشي چې ما لوټه وجود پورې نیولې حضرت زه د خپل وجود په ګرمایش باندې تعالی وبو ګرم الله تینا شیخ العرب والعجم ها د حسین احمد شیخ الهند رحمت الله علیه په جیل کې وبو ګرمي کړی وي بچو استاد تو پیژنې استاد نه تاسو کوي استاد تاسو په کامیابی خوشحالي کې بچو ډیر خیال کوي استاد په نوم نه رابلې د استاد نه بلار کې مخ کې نه ځي د استاد په ځای بنه کې نه استاد هم کله راو غاړي بچو هم به خبره نه شروع کوي تا استاد راو غاړي دی خوراش سوای جی را لمه سوای نه استاد راو غختي غلې به ودري چپ ولاړ استاد به خبره شروع کړي لوته هم بعضی شاګرد راشي استاد نه سي دی چالو شي چې استاد خبره نه شروع کړي بچو چالو کېږي بنه رومبه چې استاد خبرو کې الوب جواب ورک خپل اندې به خبرې نه کوي ا دې راو غواړي لا تاسو نه کړی ټول نه یره چې ماته دا مسله ته صبر وکړي چې استاد خبره وکړي صبر وکړه ای بچو کتابونو کې ملي دلو یو لوی عالم خپل واقعي لیکله خبر چړو لیکلی وي زک بلې مدرسې ته تلم د ټولو اساتذهونو مې تاسو یو استاد مې پکې پرېخو سبق مې شروع کو یو ځای کتاب کې راغې نه پویدل استاد توړه شاګرد توړه ملګری ته نه پویدلما اون خطلما ما چا سینه چې استاد خپه شو دی وجنان ختم وی قلم مې راواغس خط مې اولی کو د استاد پنوم چې استاد خپه نشي ما ټول نه اجازه غوښته او چراتلم تعالی نوم درغلې خود وخت د کمی په وجنوم وی استاد دلته قلم راواغس استاد وی خد شاګرد چې خط تی راولېګو زماړه کې ډیره ګیلا ما وی ته په ټول استادانو وګرځې دی او مال رانلې تا ته زه ناقابل ښکارېدم زماړه کې ډیر خفګات خد چې خط تی راولېګو ګیلا مې ختم شو الله دې کامیاب اق عالم لیکلی دی زه طالب ما چې د استاد خط راغې حدیث مې وکړو خود به خود الله په اق ځای باندې پوه کړم چې کله د استاد زمونږ د دیوبند یو عالم بچو ته سبق وی معصوم را دند شو زیتا رکوټه معصوم حضرت د زین ادرید نیغ ولاړل ټول شاګردان ولاړ هغه معصوم د لب معصوم لبې کولې چې بهر ته وت استاد کېنا طلبه وی دا سوکو وی اے طلباو دا زما د استاد بچی را دند د پلار زما استاد چې دې را دند شو نو زکه ناسرین شوم بچو استاد پیجنې پیر کا خسته خو مرید لبسته